السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دا ویډیو وګورئ او بیا درته وروسته یو څه خبرې کومه. نن د سکول نه را روانه وه، د سکول نه په لار کې یو چنګړۍ ولاړه وه. چنګړۍ ورته وي چې راشه د پاپړ والا، پاپړ یې ورته نیولي، چپس یې ورته نیولي چې راشه پاپړ والا. نو هغه بیا دا چې کم دی نو یېرېدلې ده، پسې راپاڅېدلې ده، چې راپاڅېدلې ده ترې منډې کړې دي. نو بیا کور ته بل یو کس راوسته چې یاره دغه شانتې دا داسې مسله ده او داسې لږ احتیاط وکئ. نو دا ماشوم ستاسو مخامخ ده، تاسو څه چل وشو؟ تیز ووایه. چنګړی راپسې راپاڅېده او څه وې درته؟ وایي راشه پاپړ راوړه. نو بیا بیا ترې ما رامنډې کړې او هغه چنګړۍ بیا څه شوه؟ بیا وتښتېده. نو ملګرو زما خاص کر ډیرۍ والا ته، ډیرۍ تلاش والا ته، او بیا خاص کر ضلع دیر لویر تحصیل ته مرګره ټول خوښ علاقو ته زما خوښ دی چې خپل تاسو کوم ماشومان سکول ته ځي یا مدرسې ته ځي نو ماشومان په خپله باندې یوازې مه پرېږدئ بلکې د نورو ماشومانو سره یو ځای لېږئ، مدرسو ته، جوماتونو ته، دغه شان سکولونو ته، او یا داسې تاسو مور و پلار د هغه په نګرانۍ کې هغه لېږئ چې خپل هغې کم از کم موږ خپل وس وکړو. بیا چې زه کور ته رالم لږ ساعت کې 100 منټو کې ما پسې دغه ګاډی م وځغلو، کسان هم راسه ګاډي کې کېناستل، چکر هم پسې ولګو، خو په دې خوا او شا کې هېڅوک موږ له داسې چنګړی هم برآمد نه کړه، داسې موږ له مخې له رانغله. خو که تاسو خپل ماشومانو حفاظت شروع کړو ډېره زیاته بهتره وي. وروسته ارمان نه مخکې خپل حفاظت او احتیاط بهتره دی. جزاکم الله احسن الجزا. لکه نه جي دا مولانا صاحب دی، د دې د کور ماشومه ده او غالبا چې سکول ته روانه وه یا سکول نه بهر کور ته روانه وه، خو بهر کې د کور نه بهر وه او چنګړی ورته اواز وکړو چې راشه ماشوم ټافي والا یا پاپړ والا. نو بهر کې دا ماشوم ډېره هوښیاره وه ماشاءالله، او دغه ماشوم الحمدلله بیا د هغې نه بعد کور ته راله، کور کې وینا وکړه. دا مناسب و چې موږ ورته بیا بهر کې گاډه پسې هم موږ وخت کوو، موږ لاړو پسې، خو بهر کې چنګړی میلاو نه شو واپس بېرته. نو زما تاسو تلاش و ګلونو ته او دغه انشاءالله زما د اواز کوم دی ته رسي یوازې به دا کم کار ته شروع شوی دی که نه چنګړو ده، دا به یوازې په تلاش کې نه جي، دا په هر ځای کې دا کاروبار شروع شوی دی. په نوم باندې چنګړی راځي زموږ استاسو بچي لوټ کوي، مال لوټ کوي او په کور کې لکه عزت لوټ کوي. نو کوښښ کوو خپل ماشومان بهر ته یوازې نه پرېږدو، که هغه سکول ته دي که مدرسې ته دي که هر طرف ته دي، کوښښ کوو چې هغه موږ یوازې پرېنږدو. یوه دا خبره. دویمه خبره ده چې اکثر زموږ استاسو کورونه ده دا خیر والا ډېر زیات راځي، نو په ناشنا ناشنا الفاظو کې راځي، ناشنا اشنا قسمونو کې راځي. کله به ورسره لوپټې ورسره، کله به ورسره ټوکې ورسره، کله به ورسره کپړې ورسره، خو لیکن موږ استاد ته به چال جوړوي د موږ استاد د کور حالات په اخلي. نو کوښښ کوو چې دا چنګړی به د کور باندې هم بنده کړي، مه راولئ د کورونو ته. او داسې یا دویم دا طریقه وکړئ چې کم کلي کې دا چنګړۍ زیاتې ګرځي، هغه کلي والا میټینګ وکړي، راغونډ شو، په دې باندې اتفاق وکړو چې یاره بهي دلته به نن نه بعد موږ دلته کې هېڅوک بارایي نه پرېږدو. دې وجې نه بیا تاسو ته مسله هم جوړه شي، بیا ماشومان وتښتوي، بیا ډېرې مسلې جوړېږي، بیا 2 لک روپۍ راولېږي، 1 لک روپۍ راولېږي، مور هم بیا بهي خپوي او پلار هم خپوي. نو دغه ویډیو تاسو په خپله هم وکتله، کوښښ وکړئ چې خپل ماشومان یوازې مه پرېږدئ او دا ویډیو زیات تر زیات شیر کړئ چې زموږ ډېر ملګري په مسافرونو دي، د هغو ته هم پته ولګي، هغو کور ته رنګ وکړي چې بهي دغه انشاءالله په تلاش کې دا یو ډاکه شروع شوې ده او دغه انشاءالله ماشومان پټوله کېږي، ماشومان تښتلوله کېږي چې هغو خپل فیملي ته کور ته رنګ وکړي او هغې د وجې نه بیا هغو خپل ماشومان لکه هغه وساتي او هغه خپل ماشومان پوهه کړي چې تاسو به بهر د هېڅ چا نه هېڅ هم نه هلئ. نو زما دا درخواست ده تاسو ټولو وروڼو ته زما دا پیغام دی چې بهي خپل ماشومان یوازې مه پرېږدئ، که دا سکول ته دي که بازار ته دي که مدرسې ته دي که هر یو طرف ته دي، کوښښ کوئ چې بهي خپل ماشومان یوازې پرېنږدو، ځکه چې بیا وروسته موږ او تاسو لاس به مروړو، خو لیکن موږ او تاسو ته بیا څه فایده حاصله نه شي. نو کوښښ کوو چې بیا وروسته خفګان جوړېږي او بیا په یو باندې تهمت لګي، بل باندې تهمت لګي که نه. نو کوښښ وکړو چې بهي خپل ماشومان منې کړو. صحیح ده جي. او د دې سره دا ویډیو ډېره مخکې شیر کړو چې هغه ملګرو ته هم ورورسي چې کوم ملګري لکه مسافرونه دي او هغه خبر شي په کور کې خپلو والدینو ته رابطه وکړي چې بهي ماشومان بهر نه پرېږدي، ځکه دا حالات روان دي جي. نو کوښښ کوو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ، ډېر نه ډېر د دې نه ډېر خلک پیدا حاصلېږي. جزاک الله احسن الجزا.